د سند اغواکارو چې کوم خالد بی اغوا کړی دی د هغه نه 1 کروڑ روپۍ ډیمانډ کوي په هغه باندې چې کوم ظلمونه او کوم بربریت روان دی نو ضرور بیان راغلی د مولانا پل رحمان صاحب نه هم ډیره غټه ګیله کړې ده راځئ د دې رور دا اوښ کې محسوس کوي د دې رور دغه جړای ټولو پښتنو ته ایښودې ده راځئ د دې رور دا خبرې واورئ نو بیا زه خپل یو 2-3 خبرې شریکوم چېرته ځئ مو دا ویډیو لازمي وګورئ او مخکې د ټولو پښتنو سره شیر کړئ چې په خالد بی باندې کم تشدد او ظلم روان دی چې د دې ظلم مخنیوی وشي او خالد بی خپل کور ته راشي چې چورې پښتانه دي که په سعودیه چې دي او که په کوټې چې دي او که په کراچۍ چې دي او که په کپیپي چې دي دلته پېښور چې دي چې ټولې پښتانه دي زه ډېره شکریه ادا کوم او بل زه ډېر غریب سړی یم که دې وشي اوس مې نه رسېږي چې چورې پښتانه دي چې چورې غټې بریګیډیر ده او په سره تېر سي چې نور افسران دي چې چورې دي دا زه دو ته خواهش کوم چې یاره په داسینو وزیر الله سره دې دو موږ په باره چې څرنګه خبره یې خو خامخا وړکي وړکي بچي دي او بلکې د اختر تېر سره موږ په اختر نه وپوهېدو سره تېر سه نور ډېرې واقعې را جوړې سوې خو موږ خالد په غم چې وکړو نن تا سره ټول قوم ولاړ دی یو ته ګوښی ته نه یې مولانا صاحب نه څه هغه کوي مولانا صاحب ته خو موږ ډي خان ته ورلو دلته بس خو زه ډي خان چې بیا جرنیل صاحب ته روان وم بس بیا هلته اسرائیل حاجي منده کړه په دیرې چې یاره ته کور ته بس لاړ شه زه چې ورسېږه ډي خان ته اسلام آباد ته تا په هغه خبرې چې روان یم بس ما شپې ګنټې پسې وکړله خو اسرائیل حاجي ما سره رابطه ونه ساتله بیا په بل سبا یې موږ تر زوی سره عیدالله نامه یې اخته ما ګنټې وکړه هغه چې یاره موږ سره لګیا یو خو معلومات له فلحال موږ ته نه یم ملګانو له طرفه راله نه یې له پیپل له پالټۍ له طرفه راله سره تېر سه زه ټوله پالټۍ ولو سره وشورېده فیصل کونډي ته ورنه وکړه مې دوره خواست مینات مې ورته وکړه چې یاره فیصل کونډي زه ډېر غریب سړی زه دې ویشي نه ته دی کروڑ روپۍ شي ما سره 10 روپۍ نسته کور شي موږ چې څوره ورونه دي ټوله مزدوري کوو یو ورور مې اوس په کوټه کې پروت ده غریب کوټې مزدوري کې دالې دا بل دغسې د کوټې مزدوري د ډرایوري کوم ټیک ده هېڅ درک مو نه لګېږي ما ته بار بار ډیمانډونه کول کال به یې کول ورور به یې موږ ته راغولی په سیره تېر سه وایي به چې نن یې وزنه سبا یې وزنه بلکې خو داسې حالات یې راته وښول چې انشاءالله زه به تا ته سپي غوندې ځوړنګ درلږه دا خبرې ما ته وکړه ما ورته چې ما وایي چې وس نه در رسېږي خو زه به الله درته یادوم بلکې زه مولانا صاحب چې ډېر په دغه خفه یې چې ته خو یې موږ تا ته خو موږ ووټونه در کړي دي او سره تېر سه تا په خو موږ جنډې ډېرې چیکې چیکې کړي دي بلکې موږ قوم بېټني ډېر غریب قوم د خو تا په سر په پټاک چې ولاړ وو او ډېرې هغه مو تا په سر کړي دي خو تا موږ ته چې هغه په لاس را نه کړله ملګرو د خالد بی ضرور دغه جړا دغه فریاد تاسو واورېدو دا ډېر زیات تکلیف ورکوي چې کله د خپل وینې د خپل رور دغه یو تصویر دغه یو ویډیو دوی ته راځي هسې سوچ کول پکار دي ملګرو چې په دې ټایم کې به په خالد بی باندې څه تېرېږي او د هغه په خاندان په خلکو باندې به څه تېرېږي وجه څه ده چې دغه د سند دغه یو څو اغواکار د دې علاج نه ورځي موجوده حکومت له یا زرداري صاحب او بلاول بټو زرداري چې هغه ما او تا ته رنګینۍ ښایي درته قسمیه خبره کوم ملګرو چې دا خلک د دوی سره میلاو دي ولې د دې دا تکلیف او دا درد دا خلک ښه اوري ښه ورته پته لګي چې په دې سند کې اغواکار دي چې هغه مسلمانان هغه پښتانه اغوا کوي او هغوی سره بیا داسې قسم تشدد کوي څنګه چې تاسو وکړه ملګرو چې د رور یوه ګیله وکړه د جناب مولانا پل رحمان صاحب نه خو دا ګیله د ده په ځای ده ځکه چې ده دا خبره وکړه چې ستا دپاره موږ ډېرې چغې وهلي دي ستا دپاره موږ ډېر زنده‌باد نارې وهلي دي وجه څه ده چې زما خالد رور چې نن هغه د سند د اغواکارو په قید کې پروت دی په هغه باندې تشدد او بربریت روان دی روزانه یو ویډیو دغه خاندان خلکو ته راځي او خالد بی دغه اوازونه او دغه چغې او دغه جړاګانې رالیږي چې دا خلک ما وجني ما له چای نه راکوي ما له روټۍ نه راکوي زه دلته کې ماشو ته پروت یم او د پیسو بندوبست وکوي نو دا چې کوم مولانا پل رحمان صاحب چې هغه ګیلهمندو د موجوده حکومت نه د نواز شریف نه د شهباز شریف نه د زرداري نه د هغه چې کوم تحفظات دي نو هغه ومنلی شو هغه دوبۍ ته وغوښتلی شو وجه څه ده چې زرداري صاحب ته دا خبر هم نشي وررسولی چیرې زمونږ یو مسلمان زمونږ یو پښتون رور د سند د اغواکارو په قید کې پروت دی د هغه واړه بچي د مزدورۍ په سوچ باندې هغه د دغه ځای نه تللی و په دې سوچ نه و تللی چې یاره د ملک پاکستان مسلمانان کوم چې به دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا کلمه به ویلي او هغه به راځي او په مسلمان او په پښتون باندې به تشدد کوي
په کروڑونو روپۍ دا خلک راغونډوي. نو د دې نه خو دا واضحه ده او ثابته ده چې دغه چې کوم خلک دي د سند چې کوم سیاستدان دي نو هغه د دې خلکو سره میلاو دي. نو دا ویډیو د دې خالد ضرور دا جړا او پریاد محسوس کې ټولو پښتنو ته دغه جړا او پریاد مخې ته ایښودی دی چې زموږ سره 10 روپۍ هم نشته دی. تر هغې پورې به په دغه کور کې خوراک نه آرام به نه ناسته ولاړه به په دغه خلکو باندې حرام وي د خالد په خاندان باندې چې تر څو پورې خالد د دغه بې ضمیر او بې غیرته خلکو د قید نه نه رازاد شوی. په دغه پارلیمنټ کې به غټ غټ ایم پی او ایم ان اے ناست دي چې هغه به د نون لیگ هغه به د پیپل پارټۍ سره تعلق ساتي د هغوی اواز به تر لرې پورې رسي. خو چې هغه ته کله په خپل ځان باندې تکلیف وي په خپل خاندان یې تکلیف وي نو دغه اواز خو د وزیر اعظم صاحب پورې رسولی شي د زرداري او د بلاول صاحب پورې رسولی شي. خو که د بل په کور باندې ماتم وي او قیامت وي نو دغه خبره بیا دوی زرداري او بلاول ته نشي رسولی. نو د زړه نه خو اول دعا وکړئ چې خالد به د دغه بې غیرته خلکو د قید نه آزاد شي او د اواز مخکې ورسوئ. که چېرته مونږ خو به ورسره ودرېږو مونږ به ورله اواز وچ ته باقي ستاسو خپله خوښه ده که ویډیو شیر کوئ او که نه شیر کوئ. مونږ ورسره ولاړ یو بطور مسلمان بطور پښتون انشاءالله العزیز چې زما په اواز باندې کار کېږي نو د خالد بھائی سره مونږ ولاړ یو. نو دا پیغام مخکې ورسوئ کیدای شي دغه سیاستدانو کوم چې پښتانه دي هغوی ته ورسي او په دې باندې څه ایکشن واخیستلی شي. چېرته هم نه الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې واس پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد. تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې مسلمان دې وي. الله